أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى تنغوري إلى الذين آكسام تقيل لهم چاگی توویلی کف ویدیکم منا کیلا سنقبل بند کیلا سنقبل دسنا د ضرر ورکولو ضرر رسولو د مسلمانانو ته واقیم الصلاة و قائم کې منځو واتو الزکاة او ورکې زکات احکام د دین ومانه فلما كتب عليهم القتال نو هر کله چې مقرر شو فرض شي په دې باندې جهاد اذا فريق منهم بدا وقت یوړل الذين يخشون الناس دي يريدل خلقنا كخشيه الله پشان د يريد الله تعالی چې مسلمانان څنګه یری او شد خشيه یا ډیر زیات یریدل د دینم زیات یریدل وقالوا او وی ودی ربنا ای رب زمونږه لما كتبت علينا القتال ولید فرض کو ولید مقرر کو په باندې جهاد لولا اخرتنا الى اجل قریب ولید مونږه رستی نکړو مهلت درانه کو اغه نیټی نږدې تا بیا ورغلی وکنه قلت ورته وای متاع الدنيا قلیل سامان د دنیا دا ډیر لګ دی والآخرت او آخرت دې خیر ډیر غوړ دی لمه تقاد پار دا غچا چې غي ځان بچ کی د کفر او د شرک نه ولا تظلمون فتیلا او ظلم بونه شي پدی پتا زبان دی فتیلن فتیل ماته اوسه دا کجوري د اډو کی هغه د پاسه نری پوسټ کی ته وي دور ظلم مدر باندې الله ونه کی اے نه ماته کو کم دی چې تاسو نو کتاو د مر نه ریږي په jihad کې الله تعالی فرمای اے نه ماته کو کم دی چې تاسو یو درکم الموت را لاندې به کی تاسو مرګ ولو کنتم اگر کئ تاسو فی بروج مشیدا فاغه برجونو غټو مضبوطو کې مضبوطو قلاګانو برج غټ برج مضبوط برج یعنی مضبوطو قلاګانو کې یې نمبر باندې مرګ راځي وین تو سبم حسناتون کچره اورسی کې دیتا حسناتون سفراخی د رزق یقولو دی وای هذه من عند الله دا خود الله تر طرف ندی وین تو سبهم سیئاتون کچره اورسی کې دیتا تنگسیا ته مصیبت یقولون دی وای هذه من عندك دا ستاره طرف نه راغی پیغمبر علیہ السلام ته وی یہ کفار و مشرکین قل ورته کل من عند الله دا ټول هر څه دا طرف د الله تعالی نه راځي دا تقدیری امور دي فمال هؤلاء القوم نو څه شوی دي په دې قوم نه لا یکادونه چې نه دي نږدې یفقهون حدیثا ته پوښي په خبره باندې ما اصابک من حسنات هغه چې ورسیږي تاسو ته نه من حسنات د ښه حالت نه د فراخه د رزق وغیرہ نه فمن الله دار الله تر طرف ناراضي وما صوبك من سيئه او غجرسيږي تاسو تا من سيئه د یو تکلیف نه فمن نفسك نو دا ستا د خپل ځان د طرف ناراضي دا د هغه نه فرمانه د الله اثري ورسلنا کوم لګره ته لناس د پاره د خلکو رسولن پیغمبر وکفا بالله شهید او کافی د الله تعالی گواه چې الله گواه دا ډیره ده من یطیع الرسول هغه چې خبر منی دا پیغمبر علیہ السلام فقط اطاع الله یقینا د خبر عمر له الله ومن تولى هغه چې مخ واړو د الله د خبر نه فما ارسلناک علیهم حفیظا نو نه لګلی موږ ته په دی باندې حفیظا نگهبان داروغه ويقولون دی وای طاعه کار زمغه خبر منل دي تاسو به منافقین وي فاذا برزوا من عندك انو کله چې دی لاړ شي ستا د خوانه بید طائفه منهم نو مشوره کوي د شپې یو ډله ردینه غیر الذي بدل د هغه خبرنا تقولو چې تاسو پیغمبر اسلام ته الله فرمایي چې ته وای دا غینه بدل بیا پر مشوره کوي والله یكتب الله تعالی لیکي ما یبیتون هغه جدید کمی مشورې کوي د شپې فاعرض عنهم نو ډډو کر دینا وتوکل علی الله او توکل کا الله تعالی باندې وکفا بالله وکیل او کافی دی الله تعالی کارساز افلا يتدبرون القران آیت سوچ او فکر نگی په قران پاک کې ولو کان من عند غیر الله کچری وی دا قران پاک د طرفه د غیر الله نه د بل چاره طرف نه وی لوجدو نو خامخا دی بموندو فيه اختلافا کثیره پدې کې اختلاف ډیر ګډوډواله وو بګ ډیر هونه پدې کې یو ذره فرق نه راځي د یو حرف څخه چې د یو ټکی فرق پکې نه راځي
نو دا د الله کلام دی ځکه واذا جاءهم امر هر کله چې راشي د امر من الامن امر د امن او الخوف یا د یری امن نه مراد فتح ده چې فتح راشي په جهاد کې یا ير راشي اذاعوا به نو دی د هغې اشاعت کوي خورئ هغې لره ولو ردوه الى الرسول او که چېرې دی واپس کولې دا خبره الى الرسول پیغمبر علیه السلام ته و الى اولي الامر منهم او خاوندانو د امر ته خاوندانو د عقل او د فهم هغې ته دا خبره واپس کولې لعلمه الذين خامخا پوه شوي به دي په دې باندې هغه کسان یستنبطونه چې دی اخلي دغه خبره د هغه نه منهم د دې نه د اولو الامر نه ولولا فضل الله علیکم که چېرې نه فضل الله تعالی په تاسو باندې ورحمت و رحمت الله لاتبعتم الشیطان نو تاسو به خامخا تابعداري کړو د شیطان الا قلیلا مگر لږو به نه وه کړې وقاتل فی سبیل الله نو جهاد کو په لار د الله کې لا تکلف الا نفسک تکلیف کې به نشي اچولی الا نفسک مگر ستا خپل ځان وحرض المؤمنین او تیزی ورکه ایمان والو ته په جهاد باندې عسى الله قریب رچ الله تعالی ان یکف باس الذین کفروا چې بند کی الله تعالی جنگ دغه کسانو چې کم کافر دي والله اشد باسن او الله جل جلاله ډیر مضبوط دی ډیر قوي دی باسن په جنگ کولو کې واشد تنکیلا او ډیر زیات ته مضبوط ته تنکیلا په عذاب ور کولو کې من یشفع شفاعتا حسنه هغه څوک چې سفارش کوي سفارش کوله څه مطلب دی دعوت چلی دعوت کوله د دین یکن له نصیب منها یی ور در پاره حصہ داغینا ومن یشفع شفاعتا سیئا هغه څوک چې دعوت چلی خو دعوت خراب یکن له کفل منها یی ور در پاره حصہ داغینا دغه خراب سفارش دی نو وکان الله دی الله تعالی علی کل شیء مقیتا په هر یو چیز باندې قادر او مقیتن دې پاره یو چیز باندې حافظ نگران وإذا حييتم کله چې سلام واچول شي په تاسو باندې به تحیتن په یو سلام اچولو سره فحیوا بأحسن منها نو تاسو جواب ورکړئ په غوره د هغې نه او ردوها یا کم از کم هغه خپل الفاظ ورته واپس کړئ ان الله بشک الله تعالی کان علی کل شیء حسیبا دې پاره یو چیز باندې حساب کتاب کوونکې او ان الله بشک الله تعالی کان علی کل شیء دې پاره یو چیز باندې حسیبان کافی داغه علم کافی دې پای باندې الله لا اله الا هو الله جل جلاله جل لا اله نشتر لایق د عبادت نشتر حاکم نشتر بادشاہ او نشتر خالق مالک الا هو مگر دغه الله لا یجمعنکم خامخا را جمع بکی تاسو الى یوم القیامت ورځ د قیامت ته لا ریب فیه چې نشته شک پایږي ومن اصدق څوک د زیات رښتونه من الله د الله تعالی نه حدیثا په خبره کې د الله نه د بل چا خبره رښتونه نشته دی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم